ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپوی یم او په یو داسې دستوره کې ستاسو د وړاندې یم چې یقینا زما شاته دا څومره ځوانان وینئ نو فیصله په تاسو ده. زه خو وایم دا ټول زمانه کشران دي، ها ګینې پکې بوډاګان شوي دي، خو دا ټول زمانه کشران دي. اوس دا کومه دستوره ده؟ دا هغه دستوره ده چې دوی په 2008 کې یو بل سره بېلتون راغلی و. لسم نه څوک پکې کالج ته لاړل، څوک پکې روزګار له لاړل، چا پکې لسم کې سکول پرېښوده. داسې یو سیسټم یقینا چې دا ملګري راټولول په دې به ډېر کافي وخت لګېدلي، د هر سړي نمبر را پیدا کول، بیا چې دلته کې دا ملګري یو بل سره میلاوېدل او دا یو بل دا غاړې ورکولې، نو موږ هم دغه هر څه لیدل، انجوای کول خو مو خپل ماضي ته پکې موږ هم تلو چې یاره دغه شانتې پټاټ په موږ ناست وو. چونکې دا د ګړي حمیدګل سکول سټوډنټان دي، نو دوی سبق په خاریه کې ویلی دی. د 400 تحصیل چې کوم دی د دې باندې زموږ په دغه ګړي حمیدګل او 400 خاص چې کوم دی په دې دوه سکولونو باندې زموږ انحصار وي. نو دا د هغه سکول چې کوم دی سټوډنټان دي، په دې کې اوس پکې ډاکټران شته، انجینران شته، په مختلفو محکمو کې جاب کوي او ډېر پکې داسې دي چې هغوی روزګارونه کوي. نو ګرانو کتونکو دوی دلته کې خپل اخلي پخلي خپلو کې چانده اوس پکې نه چې ډاکټر وسیم پکې زه پیژنم، وهاب باچا پکې زه پیژنم، نور به الحمدلله دا ټول به ما پیژني. خو زه هم شکریا دا کوم چې ما له دا موقع راکړه، دعوت یې راکړه او دغه پروګرام کې زه چې کوم دی نو هم موجود یم. نو چې ډاکټر وسیم پکې چانده ورکړي و که نه هغه نه به تپوس کوو. خو دوی امریکن سیسټم کړی دی او دغه اخلي پخلي خپله دلته کې چې کوم دی نو هغه سلات یې پرېکول ټول سیسټم چې روان و. نو دې سره دا چانده چې وشي نو دې کې داسې ملګري شته چې هغوی په ځان له باندې بلکې وهاب باچا یا توحید صاحب دی پکې، نور ملګري دي پکې، هغوی دا ټوله خو د دې نه پس پکار دی چې په یو کس باندې دعوت کړي، خو چې کوم غریب دی په هغه نه، او چې کوم پکې مالدار دي چې هغوی خو ولوټي او هغوی نه چې کوم دی نو دا مولیان هم پکې دي چې خوراکونه ترې وکړي. ګوره مولیان په دې کې ډېر زیات دي، دا یو ډېره ښه خبره ده. خو چې نن به پکې دوی له د الوا سیسټم کړی وي یا به یې نه وي کړی، دا هم پکار ده. نو ګرانو کتونکو موږ به تاسو ته هم خواست کوو چې دغه شانتې پروګرامونو کې 400 خاص والو کې داسې نور سکولونو والا دا خپل سټوډنټان لږ وګوره چې چېرته دي. ګوره شاته یو تصویر دا دی کې مس دی، دا وفات شوی دی، الله پاک دې چې کوم دی نو جنتونه ورکړي. نو هغه وګوره شاته هغه چې کوم دی نو تصویر لګېدلی. هر ملګري ځان له چې یو دغه ده. خو بهرحال زه به زر چې راځم بیا به دوی له دغه کومه ستا نوم څه دی؟ عدنان جی. عدنان څه کار کوي؟ زه پولیس ډپارټمنټ کې جی. ستاسو نوم دی؟ جنید. څه کار کوي؟ ټیلر. ستاسو نوم دی؟ عبدالرحیم. څه کار کوي؟ وابډه کې. وابډه کې؟ جی. یوسف خان جی. څه کار کوي؟ سلمانی کوي. سلمانی کوي. ستاسو جلال جی. جلال خپل بزنس دی ورکو. ستاسو علم جی. څه کار؟ خپل دکان مې ویلډر. علمگیر نوم مې دی، دا سویټ کار بسکټو. زما شازیب اکبر نوم دی، خپل روزګار کوم دی. کامران نوم دی، کپړو دکان مې دی. محمد حسن مې نوم دی او ټیلر کوم. عدنان خان مې نوم دی او سوزکی راځي سبزی کار وکړو. سوزکی سبزی کار وکړو جی. اسفندیار مې نوم دی او د الیکټریشن کار کوم. زما جی عبید خان نوم دی او پیشه امام. زما یار الله خان نوم دی او زه درس تدریس کوم الحمدلله. زما قاری عبدالله نوم دی او پېښور کې سټام رایټر یم. اوس خو په سټام ورسره لیکلو که ښه ټیټ لیکل ورسره که ستا؟ السلام علیکم. عثمان مې نوم دی او میډیسن فارم کې. محمد عباس مې نوم دی او زمیندار یم جی، زمینداري کوم. ښه جی. ستاسو؟ زما نوم دی میا تحسین الله او د زړو قاضیانو تعلق لرم او خپل بزنس مې دی. زما محمد اویس نوم دی او اریګیشن ډپارټمنټ. زما نوم منصور عالم دی او مدرسې فاضل یم او اوس پیښې امام په جومات کې. زما قاری جنید نوم دی او د رزړو کې پیښ امام یم جی. زما مادالله نوم دی او زموږ خپل رسټورنټ دی. زما یحیی جان نوم دی، علم مې کړی دی او درس تدریس کوم. زما وقار نوم دی، هیلث ډپارټمنټ کې. زما حزب الله خان نوم دی او د مومندو سره تعلق ساتم. دی خوښ دی چې تور دغه راځي. ها زما حزب الله خان نوم دی د مومندو سره تعلق ساتم. مومندو سره نو دلته څه کول؟ دا مې ملګري دي سکول او دوی خو راغلی یم. نه نو ته وی مومندو کې دلته سبق مې دلته وایي زمونږ علاقه کې سکول نه نشته دی. ها څه کار کوي؟ بس خپل زمینداره کوم. کلاس کې تروان وي خو دوی کې څوک راغلي؟ بس زه خو د کلاس کې شریف وم، ډېر زیات شریف وم. دا ټول مې والي دي، دا څومره چې دي دا مې ټول غربولي دي. ډېر شریف انسان وم. اوس څه کار کوي؟
اوس بس کله دوبۍ ته ځم او کله پاکستان کې خپل کاروبار کوم یا زمینداری یا څه کوم لوپوري خو نه کوي نه لوپوري نه کوم سر صحیح ستا السلام علیکم جی زما اختر علی نوم دی او پولیس ډپارټمنټ کې ما او پېښور نه راغلی ما زما بلال خان نوم دی پولیس ډپارټمنټ کې ډیوټي کوم او د 400 یم جی زما جی اکرام الله نوم دی او کپنې کې ریجنل سین منیجر کار کوم صحیح ها ګرانو کتونکو تاسو مې ته ځکه کوله چې خپل کارونه پې کوو نور به کېږي به دغه کېږي ښه زما توحید جان نوم دی هیلث ډپارټمنټ سره مې تعلق دی او پېښور نه راغلی پېښور نه راغلی ښه توحید شاه دا دونه موده پس میلاوېدل دې سره پکې داسې څونه سره پکې ته میلاو شوي زه په دې کې قریبا 10 ملګرو سره میلاو شوی یم خو دا ټول کریډټ چې کوم دی که نه دا وهاب باچا او نعمان ته ځي د هغې ټوله خواري دا مونږ چې دلته په کومه موقع ناست یو لکه ډېر زیات زه د خپلې خوشحالۍ اظهار نشم کولی خو دا ټول کریډټ چې کوم دا وهاب باچا ته ځي دا یو ملګری هغه راغونډ کړی دی د یو کانټیکټ نمبر د بل نه اخیستل بیا غلط فردن تلل لکه دې پورې زمونږ ملګري د ښار نه بهر دي باجوړ ممندو کې لکه حزب الله به خبر وکړه هغې له هم ځان رسولی دی وهاب باچا نو ټول کریډ هغه ته ځي کلاس یادېږي چې څنګه بالکل جی په دې کې زمونږ لکه 2 چیپټر دي د کلاس یو زمونږ د پرایمري د سکول مرګري د قاضي هیل جدي سکول ورته وایي یو غړي حمید ګل سکول نو هغه دواړه مرګري دواړه قسم چې کوم کنه سمونږ نه په پرایمري کې پاتې شو هغه نور سکول ته لاړل سمونږ سره بیا چې کوم دی پروموټ شو های سکول ته لاړل نو هغه هم په دې کې ناستي یا پرایمري ولم پکې ناستي لکه تر های سکول پوسې کم ګریډ کې تاسو زه هیلث ډپارټمنټ سره مې تعلق دی 16 ګریډ کې مجي ها ډاکټر وسیم صاحب په دې پیژنو چې زما څونه فاونډیشن چلیږي نو هلته راغواړم دوايانې کیمپونو کې په دې کې چې کوم دی نو دغه دی ښه وسیم صاحب دا نن چې کوم دا میلاوېدل دي نو په دې به څه به وایې په دې ننني میلاوېدو باندې خو زه شاټ یو څو خبرې د ټولو ملګرو ته کوم چې کوم دلته ناست دي یا کوم اورېدونکي دي ټولو ته زه دا وینا کوم چې د دې د خوشحالۍ مونږ هغه اظهار نشو کولی چې څنګه دی او هغه وجه دا ده چې توحید صاحب ما سره دا خوا کې ناست دی د سره زما ملاقات تقریبا چې 15-16 سال بعد وشو دې نه علاوه حزب الله به چې څنګه تاسو ته وایي چې زه مومندو سره هغه تعلق ساتي نو خدای شته چې تر د بیګا پورې موږ سره په واتساپ کې ایډ هم دی لګیا یو حتی چې زموږ نه د ذهن نه مو تېرې دې کې تاسو دا خبره وکړه چې دا یو ملګری وفات شوی دی نو دا یو صرف نه وفات شوی دا 4-5 ملګري زموږ نه وفات شوي دي پکې هغه داسې ده چې یو پکې په بجلی باندې مړ هغه د سکول په ټایم کې یو په سعودي عرب کې په اکسیډنټ کې وفات شو نو مختلف ځایونو کې واقعیات دي نو زه داسې یو خوشحالي م دې سره نشم سمولی علیف خان بھائی تاسو سره خو موږ په هر یو محفل کې پاتې یو هره خوشحالي به موږ یو بل سره واچو کمپیریزن به وکړو خو زر دې خوشحالۍ کمپیریزن د کلاس د خوشحالۍ په باره کې به زه دا ووایم چې په سکول ټایم کې اکثر اوس موږ د ملګري راغونډ شو نو دې کې مختلف خبرې را تازه شوې کله په سکول کې په های سکول کې اوس هم په دې موقعو باندې تاسو وګورئ په سکول کې پلیټونه پټېږي د چولو پلیټونه پټېږي د چاولو پټېږي او ډېر پکې نواري یو بل سره جنګ جګړې وي موږ چېرته په سکول دوران کې دا نه ویلی چې یا دا یا نی دی یا ډم دی یا شاخیل دی یا دا دی ولې چې هغه ټیم کې یو بېلالچه مینه وه بعضې کلاس کې غرور تکبر ومي که نه بالکل جی د کلاس د غرور تکبر زه خو هغه نشم ویلی لکه چې هغه کسان دې ځای کې میلاو شي که نه 15 کاله پس نو هغه جی د هغې باره کې دا وایم هغه غرور تکبر والا چې کوم ملګري وو هغه ټیم کې ناپوتیابه وه هغه ولې چې میچی ورنو نو ځکه به دغه شي زه نو ولې چې نن ملاقات کېږي یو بل سره یو خوشحالي ده او 15 سال بعد 16 سال بعد 10 سال بعد 8 سال بعد حتی چې دی کې مونږ ته دا پته نه و چې توحید صاحب په هیلث ډپارټمنټ کې دی که نه دی حتی چاته زما دا پته نه و چې ډېر کار والا دي نه ته به ډېر کار والی انشاءالله مهرباني ګرانو کتونکو وهاب باچا چې کوم دی نو دا یو کوشش دی لکه څنګه چې به مونږ واړو که نه او د اختر شپه به وه ډېر خوشحالۍ موقع به وه ټیک شوله یقین وکړه بېګا همغه شانتې لکه داسې په خوب مې ډېر کم کړی دی خو په دې انتظار باندې سبا په خپلو ملګرو سره میلاوېږم لکه داسې و چې زما دپاره د اختر شپه وه او یو تیاری مې ورته مخکې نه کړی نو بس ډېر لکه د خوشحالۍ موقع ده زما دپاره ګرانو کتونکو دا توحید باچا چې کومې خبرې وکړې موږ خپله شرپو کې دا ټرینډ چې کوم دی دا شرپو نه شروع دی ښه بیا په محمد ناړی کې ملګري راغلي وو که کې بوډاګان راغلي وو هغوی دا کړي چې هغه استادان یې ځان سره راوستي وو نو هغه دوی دا غلطي کړې ده د شغیب استاد نوم یې واخیسته او په کار و چې ځان سره یو 2-3 استادان پکې بعضې کسان پکې شور کوي بعضې کس ملګري پکې شور کوي نو چې هغه یې چپکوله نو هغه دا دوی غلطۍ کړې دي خپله پېژنګلو السلام علیکم جی زما نوم نعمان بصیر دی او دې وخت کې زه ټیچینګ کوم او دا چې څومره ملګري ناست دي نو د دوی د کلاس منیټر هم
خمد دوی منیټر هم وي او جی او وخل لیکل او خو په استادانو مې وخلی او جی په خپل نه او چې خپل کلاس کې نه بیا جی د ملګرو کیسې کې او جی کوم اکثر خپل سټوډنټس تا کوم او جی خپل داسې خبر راشي روان پکې ډیرو دا یې چې ولاړ د عدنان دا پکې ډېر روانو داسې دا کامران دي یو ګروپ دا طالب نه دی دا چې ولاړ دی دا د ټول نه زیات روانو جو تاسو ته ډېر شریف یم او جی دا په چوټه کې با په چوټه کې با اخري 15 منټس د دې لويستیو د خپل سپلې وستا او سمرګری دي شابه د پاس سپلې وال دا بل روټینو دا ځان ټایم ټیبل جوړ کړو او چې بیا مې کله ټیچر ته یاد کړ د خپل یو ډایلاګ دی چې موږ تاسو پورې یاد نه ریږي چې اوس مې د نامې مته یاد کړ د به زما د قران وي چې دا دروغ وي علي خان به دا توحید ډېر خولې کړه کدا توحید وکړو نو دا به ډېر یو مزه توحید راشه راځه زما په ابي قسم زما په ابي قسم دا ماته یاد ما نور نه دی صحیح ده تو ټیچر یې کنه زه ټیچر یم جی دا کله چې دا ګیدرنګ دا پته لګی دا یا د ملګری راټولیږي نو څه احساسات کوي یا دې وخت کې څه محسوس اصل کې چې دا سوچ دا مې وهاب بچا او زمونږ دا تاوټو کنه او موږ دې ماسه سټرګل شروع وکړو او ان شاء الله چې موږ نور مخکې هم دا سوچ ته چې ملګری یو بل سره یو ساتو او ډېر راته خفیل کی ډېر مزه وکړه وهاب بچا نن څه محسوسه او دې لپاره کوم کوشش موږ ولای چې دا خپل ډېرې ته ولې راغوښتي السلام علیکم او سات جو شکریا ادا کوم خان صاحب زمونږ جونګړې تراله او دا کوم مرګري چې راغلي دیم شکریا ادا کوم دا زموږه ژوندۍ لپاره ډېره غټه خوشحالي ده چې موږ کم از کم 15 سال پس ملو شو او دا ملاویدل دا دونه په اسانه نه دي شوی د کې یو مرګري پس موږ ډیر تم تلیو باجوړ تم تلیو اسلام آباد تم تلیو پیښور تم تلیو دا یو مرګري موږ یو ځای کړی دی باقاعده واتس اپ ګروپ هم جوړ کړی دی پای کې خو اصول دي دغه مطابق غیر سیاسي غیر اخلاقی دغه خپل اصول دي خپل غب شپ پکې لګو او ډیر مرګرو نه اوس مون خبر شو دی جاب کې دی کې زمونږ د درې مرګري وفات شوی دي اوس د نن خبر شوم چې هغه مونږ ته پته ولګی چې هغه وفات شوی دی وهاب بچا لکه دا ګروپ هم چې کمی دا بدن وخت پورې ډېر ټیډ کو جانم دا روټه او یو بل سره ملو شي بل ختم شي بیا دا کیږي نو څه وایي بالکل نه دا څه بالکل نشته جی مونږ درې مرګري دي چې هغه دا خاص کوي چې مونږ به خپل حال بوک کو او مونږ به دا ټول یو ځای کو دنه پس مونږ سره درې پروګرامونه آلریډي شیډول کې شته او دا بالکل نه نن کم از کم ډیر وخت پس واتس اپ خو دوی رابطې شوی وي خو نن دوی فیس ټو فیس خلک ولیدل نو بالکل داسې باندې کېږي جی داسې غریب ملګری هم پکې وي که نه ضروري نه چې هر سړی روزګار کوي جاب کوي وختي ملګري یو خبره وکړله هغې دپاره هم څه سوچ دی بالکل دا مونږ ګروپ کې دا ویلي دي چې کم سړی پکې افسر دی کم سړی کمزوري دی هغه له به جاب غم کوي د پرایویټ غم به کوي خو خامخا به وله کوي روزګار غم به وله کوي جاب غم به وله کوي هسې دا نن چې دا څنګه تا خوشحالۍ د احساس دی که نه نو نور ملګرو ته څه وایې چې داسې نور کلاس پیلو مونږ خو په دې ته خوشحالي وو چې دعوت راکوي خوراک هم ته کوو او میله هم شو که نه نو زه یم خیر دی چې بار بار را دعوت وي بالکل جی تاسو بار بار راغواړو انشاءالله ښکلي پروګرامونه هم کوو او د دې مرګرو ډېر خواهش و ډېر وخت نه لګیو دې کې موږ سره څلور مرګري دي چې هغه د کور کمیټې مشران دي چې کې عدنان باچا دی وقار دی نعمان صاحب دی او اویس صاحب دی دا دوی محنت دی دا ټول دا کوم چې سیټ اپ شوی دا کوم پروګرام شوی دی دا د هغوی کار دی ښه څنګه چې توحید صاحب وویل که نه لکه قاضي خیل سکول او بیا چې کم دی نو 2008 کې خو د ګړي خمیس ګل خو ډېر ښه سکول و دغې کې ستاسو نو دا خو جی منګه بالکل جی دا خو منګه دا هغه کسان دي دا کم چې اوس دلته ناست دي چې دا د ټاټ دي دا د ټاټ کسان دي اوس خو چونکې کورسۍ راغلي هغه وخت کې ټاټ و دا سکول دونه مخکې نه وتلې اوس زموږ د ګړی سکول هم لاړو مخکې ماشاءالله شغیب صاحب پکې ډېرې خوارۍ وکړې نو بالکل حال پکې ملاوېدی شي 15 کاله شو داسې پکې څوک چې تا هم په لومړي ځل ولیده ډېر کسانو پکې ولیدل جي دې کې ما کم از کم 20% پېژندلو او 80% ما نه پېژندل جي نه نور کلاس پیلو لکه نور کلاسونو والا هم دي که نه ستاسو نه نه جی نه دا زموږ صرف د دوه کلاسو دي جی زه هم چې هغوی هم داسې پروګرامونو او دا ټول دا یو میسج ورکوو دا یو درخواست کوو چې دغه شان رورۍ قایمې کې او یو ځای کېږي ګیدرینګ کوئ ښه مزدارې ملاویږي دا یو ښه میسج دي سپورټس کوئ د دې نه انسان د غلطو بلطو نه ووړي لکه دې کې به د هرې پاټۍ خلک که نه د هر سړي بېله نظریه ده او خو دلته کې هغه یووالی دی
بالکل جی موږ چې کله دا ګروپ جوړ کړو د دې اصول موږ دا جوړ کړي مو نومان چې دا بغیر سیاسي وي موږ سره مختلف ګوندونه والي زه خپل یو ګوند سره تعلق لرم داسې نور ګوندونه والي دي خو هغه ته موږ دغه کړي موږ نه موږ خپل رولي کوو چونکې تاسو ته پته ده علب خان صاحب چې سیاست د وجې اختلاف پیدا کیږي نو موږ د سیاست مکمل بار کړی دی صحیح ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو یو خو دا دی دا موبایل یې په ټولو بند کړي دي او یو واقعي چې د سیاسي خلکو موږ خپلو کې اچولي نو دونه ښکلې ښکلې رورولۍ هم وي په سوشل میډیا کنځلې ردې بدې ګډې وډې دلیل منطق ختمه نو دا هغه سټوډنټان نن دوی دا 2008 سټوډنټان دي چې ورسره ستاسو بسم الله الرحمن الرحیم زما بلال خانم دی او زه د دې ملګرو ډېر ټایم نه ځکه نه ضایع کوم چې ګرمي ده او هر یو سړی د خپل زړه هغه اظهار ظاهروي چې یاره زموږ په خپلو منځ کې هغه مینه محبت ظاهرول غواړي هر یو سړی نو زه ډېر ټایم د دې ملګرو نه ضایع کوم او د ټولو ملګرو ډېر مشکور یم چې په دې داسې وخت کې راغونډېدل ډېر زیات ګران کار دی خو زه به دا ووایم چې زموږ په دې زړه کې د مینه چې کومه پرته ده نو دا زموږ ټول کریډټ زموږ مشرانو او زموږ استادانو ته ځي چې دا د هغه استادانو هغه مینه زموږ په زړه کې اچولې ده نو دا مینه 15 سال بعد هم یو ځای شوه او انشاءالله را روان ځله زموږ دا کم کسان چې کم دي دا به مي او دې کې څه کم کسان چې دي څه بهر دي څه یو ځای بل ځای مس انډرسټینډینګ کې پاتې شوي دي نو آینده لپاره به انشاءالله زموږ استادان او زموږ هغه ملګري چې کم پکې اوس نشته انشاءالله هغه به هم پکې او زموږ استادان د خدای پاک ټول چې کم ژوندي دي الله دې عمرونه ورکړي او الله دې صحتونه ورکړي موږ به په دواګاه او انشاءالله موږ به ځو ټول استادانو سره به ملاویږو ځکه چې دا موږ دلته کې نن یو ځای یو نو دا زموږ د هغه استادانو هغه مینه ده چې هغوی زموږ په زړه کې اچولې ده او چې مهرباني مننه د استادانو نومونه به کې منشن کوم د پرایمري سکول استادانو ایاز استاد اسد استاد شعیب جان استاد اورنګزیب استاد او اکرام صاحب بیا په های سکول کې شاکر صاحب فصیح الله صاحب امتیاز صاحب فرمان باچا د ټولو نه غټه شکریا د پرنسپل صاحب شعیب صاحب ځکه چې هغه کله راغی هغه ډېر سټریکټ و هغه موږ باندې چې داسې اکټیویټیز کې موږ انوالو وو که نه نیګیټیو اکټیویټیز ټول موږ باندې ختم کړل نو که موږ نن کامیاب یو نو د دې ټولو کریډټ چې کوم دي زموږ د استادانو ته بسم الله الرحمن الرحیم څنګه مخکې تاسو سره تعارف وشو زمانو استاد نشته خو سم ټول دون روان دي که نه ته یې نه که نه مانیټر نه ته موږ وختي ودرېږي چې خو هغې نه ودرېدل زمونږ خو الحمدلله زما د ملګرو سره خو چونګې د دې چې کوم کسان دلته کې دغه کې دي سره زما ملاقات دا ډېر وخت پس کېږي هغې وجه دا وه چې موږ دلته کې تقریبا 7 پورې موږ سبق ووایو هغې نه پس بیا موږ شفټ شو پېښور ته نو هلته بیا هغې نه وروسته بیا زموږ د امامت د مدرسې کې داخله وشوله دغه شو دې کې نور ملګري داسې دي چې هغه څنګه مخکې د هغې مختصره خبره وشوه چې را څوک پکې یو طرف ته لاړ څوک بل فیلډ ته لاړل خو مختصرا دغه دی چې دا وهاب باچا شو یا نعمان صاحب شو دوی لکه چې کله نه ماته پته ولګي چې دا ګروپ دی جوړ کړه نو یقینا چې ډېره زیاته خوشحالي راته میلاو شو دا دلته چې څومره ملګري ناست دي چاته موقع میلاو شي چاته میلاو نه شي د ټولو ملګرو یو شان احساسات دي او ټول ملګري ډېر زیات خوشحاله دي چې یاره زموږ دا ملګري چې کم تاسو ته پته لګي تاسو خپل سکول کې وخت تېر کړی دی چې کم د پرایمري ملګري وي کم د سکول ملګري وي هغه ډېر زیات خواږه لګي په انسان باندې نو ملګري وو او زړه کې هم دا و چې دا فلان کې ملګري بس کوي فلان کې ملګري بس کوي کله چې دا ګروپ جوړ شو نو ټولو ملګرو ته چې کوم دی هغه خپلو ملګرو سره د هغې هغه تعارف د هغې هغه دغه وشو چې دا ملګري دلته دی دا ملګري دلته دی نو یو ځل بیا هم شکریا ادا کړو دا وهاب باچا څنګه چې تاسو وي د ټولو د احساسات دي د ټولو دا خوشحالۍ دي د فتنې په دې دور کې په دې ځان لزانۍ کې او د موبایل په دې دور کې چې موبایل والا چې کوم دی حجرو جومات ختم کړ او نن چې کوم دی نو دوی پکې بیا را یو ځای دي علي خان بھائی دا پکې زمونږ هم لاړه د جومات یو استاد شو داسې پکې مولانا یحیی تاسو کې ډاکټر صاحب د ټول نه تاسو کې چې تاسو کار کوي تاسو کار کوي صحیح ده صحیح په دې د تبلیغ کوي روان دي اوس روان دي چپکیږي خو سوې شکریا ده خوشاله خو کنه او الحمدلله په دې راغونډه باندې او د دې مرګرو په دې یو ځای کېدو باندې خو موږ الحمدلله ډېر خوشاله یو زه خو چې داسې محسوسوم لکه چې ما هغه 2006 2005 دی او د پرنسپل صاحب مې دا خبره نه هېرېږي چې په یو پروګرام کې وي چې نن کوم د خړسري ماته ناست دي انشاءالله چې 10 کاله پس په دا خړسري په ښه خزینو کې افسران وي په ښه خزینو کې به انشاءالله دا به کامیابوم او دا زما دغه دی زه پکې چې کوم دی عارف صاحب ډېر مس کومه عارف صاحب وفات شوی دی او الله پاک دې وبخښي ډېر زبردست ټیچر و فصیح الله صاحب شو ډېر داسې ټیچران چې وفات شوي دي او د ټولو ملګرو یو شان احساسات دي فیلینګونه دي
نو بس موږ مرګي راټول شوي دي او موږ د دې چې کوم ډېر شکریا ده وهاب بادشاه د کوم ډېر قرباني دي لور السلام علیکم یاره زه ستاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم او د څنګه چې مې دا ملګري ولیدل او خوشحاله شوم نو د ملګرو سره سره ما به سوشل میډیا داسې اکثر به تاسو لیدی خو مخامخ په ملاقات نو شوی نن چې مې ولیدی نو هم ډېر زیات خوشحاله شوم څنګه چې زموږ دا ملګري دي دا پکې تانیدار صاحب دی د تاکال کې دا ډاکټر صاحب دی دا چې کوم دی په یو پوسټ بل دنیا ته خو زه په دې ډېر زیات خوشحاله د دې سره سره په دې ډېر زیات خوشحاله شوم چې د ملګرو کې څلور پنځه علما دي دا مسجد کې پیش امام هم دی د مدرسې کې درس کوي زه په خپل هم پیش امام یم د شیخ آباد کې او درس تدریس هم کوم قاضي ضیاء الحق صاحب دی سر پرزړو کې دغه شان داسې نور زموږ سره دا مولوي صاحب دی امیر آباد کې پیش امام دی داسې نور دی پکې علما دي نو په دې علماو ډېر خوشحاله شوم او ګرانو کتونکو غواړئ د علماو زموږ نه خو خوړه ښې رانه واچوله او ښه عزت یې دا کوم چې نوکران دي دا په پولیس کې چې دي که نه دا ښه دي خو ګرانو کتونکو خو ډېرې خبرې کوو نو همدغه د هر سړي یو خپل احساسات دي خپلې خوشحالۍ دي خدای دې د دوی دا مینه داسې برقراره ساتي د دوی دا تعلقات دي خدای پاک داسې برقرار ساتي یقینا په دې کې څه غریبانان دي څه ښه دي خو څوک هم د چا پیسو ته یا جیب ته نه دا مینه چې کومه ده د فتنې په دور کې دا همدغه شانتې کلاس پیلو خلکه دغه شانتې ځوانان چې کوم دی د مینې دا ترغیب ورکولی شي او د نفرتونو له چې کوم دی نو لتې ورکولی شي نو الله دې دوی آباد او خوشحاله ساتي تر کومې چې دوی یو ځای وي انشاءالله وهاب باچا سره دوی سره به موږ خو هم یو دعاګو یو ورته ډېر باس مباحثه کېږي خو بهرحال نور به بس کړو مننه خوشحاله سو دې ټول له دعاګو یو کم ملګري چې پکې مس دي د هغوی دپاره دعاګو چې الله پاک د هغوی له آخرت کې جنتونه ورکړي او د هغوی خاندان له سبب